بسم الله الرحمن الرحيم وألا يكون مستغاثا لا مجرورا باللام لعدم ظهور أثر النداء فيه من النصب أو البناء فلم يرد عليه الترخيم الذي هو من خصائص المنادى ولا مفتوحا بزيادة الألف لأن الزيادة تنافي الحذف ولم يذكر المندوبة وليس وقشه من ویلیو د منادا ضمنی مباحثو کې یو بحث د ترخیم دی نو په دې کې به 15 اجزا ذکر کوو 15 مباحث وکړو هغه کې اول نمبر د ترخیم د جواز او د عدم جواز مسله و دا سټ کاله کې اشاره باندې اسمان ته سره رسوي او دویم نمبر د ترخیم تعریف هم کړو ترخیم چاته ویل کی وښه او دریم نمبر د ترخیم د شرایط بیانو او څلورم نمبر د کیمیت ترخیم بیانو چې حذف بڅم رکو ولی دلته مې خو زو ترته دی خو سلیکشن وښه ده او به پنځم نمبر کې څلورم نمبر کې د کیمیت ترخیم بیان دي څو حروف بکټ کوو پنځم نمبر کې به د حذف او د ترخیم نفس په اعراب کم یو لګو د پنځم مباحثو په دې کې اول نمبر د جواز مسله تیر شوی و او موږ دا ویلو الګ مخ خو زیګدي خوشه تلکشن چې ترخیم په منادا کې مطلقاً جایز دی ضرورت شعری وي او کنوي او بغیر منادا کې په وخت د ضرورت شعری کې جایز دی دا شی سمبالوي نه به خرابېږي او دویم نمبر هم ترخیم تعریف کړو کله ترخیم منادا تعریف نو تعریف داسې و تخفیف په غرض باندې د منادا په اخر کې حرف یا کلمه یا دو حرف کټ کولو د ترخیم ویل کیږي او کله مطلق ترخیم تعریف وي نو هو دا غیسم ته ویل کیږي چې تخفیف په غرض باندې د اخر په اخر کې یو دو حروف یا پورا کلمه حذف شي به موږ ویلو دریم نمبر کې د ترخیم د شرایط بیان کوو نه ترخیم د لپاره مجموعي تور څلور شرایط دي په دې شرایطو کې درې عدمي دي او یو وجودي دي درې عدمي شرایطو کې اول شرط دا چې دغه منادا به مضاف شبه مضاف نه وي دا ویلي وکنه او دویم عدمي شرط دا و چې کومه منادا کې موږ ترخیم کوو دغه به مستغاث نه وي نه بالف سره او نه بلام سره او دریم عدمي شرط دی دا چې دغه منادا به جمله نه وي نه بده کې یو عدمي شرط تیر شوی او مضاف شوی مضاف بنوي دا څه وکنه دویم شرط کې موږ لګي دویم شرط دا دی چې منادا مستغاث بنئ کچره موږ ترخیم کوو وجه سره ذکر مستغاث په دوه قسم دي یو مستغاث په الف سره دی یو بلام سره دی نکله چې مستغاث بلام سره وي په دغه صورت کې هم منادا مجرور وي د منادا چې کوم حرکت دی چې هغه نسب دی د دې په وجه چې دا مفعول به دی او یا ضمه ده د دې په وجه چې دا د کافي تشبیهی اسمی په ځای باندې راغلی دغه وجه به فوت شي تفوت شي منادا معنا به کمزور شولا نو سبه مطلقاً ترخیم جواز چې ختم شو پوه شولې به او دم کم مستغاث په الف سره پای کې ترخیم ځکه نه کو چلته مد صوت مراد وی आवाज وګدول یا زیدا هو او ترخیم کې خو خلق حذف کوي نه حذف او مد صوت
دا خپل منځ کې منافي دي به ورینه سبق د سره کا دویم شرط آدمی دا چې منادا به مستغاث نه وي کله چې منادا مستغاث او ترخیم پکې نه کیږي وجه ولا صاحب د جامع بیان کړي ځکه مستغاث بیا بلام سره وي یا بالب سره کپلام سره و به خو منادا مجروري نه منادا چې کوم مسله اعراب د نسب او یا مبني په علامه درف وغيرها نه نسب زکو چې مفعول به او مبني زکو چې د کافي اسمی په ځای باندې ولاړو تشبیه دا سوا او چې کله مستغاثه بلام سره وي دغه صورت کې دغه دواړه صورتونه فوت شي نبی له ترخیم څه وجه نشته او که ترخیم په الف سره ناغي کې مستغاث په الف سره پاره کې ترخیم ځکه نه کیږي چې ترخیم دغه مستغاث په الف سره منافی دی ترخیم حذف غواړي او هغه کې आवाज وګدواله مقصود وي پوه شری به تو غري والله يكون مستغاثا منادا به مستغاث نبی الله يكون دوار روي سل اشاره کوي مستغاث عاتب دی په مضافان باندې او د الله يكون د باردام خبر دی څنګه چې هغه خبرو ځکه معطوف حکم د معطوف علیه نه خبر ودام دی والله يكون مستغاثا دم شردانی چې د منادا به مستغاث نبی لا مجرورا نب مجرور وی باللام بلام سره دلته پکې ترخیم ولې نه کیږي لعدم ظهور اثر النداء فيه ځکه کله چې مستغاث وي او بلام سره مجرور مستغاث بلام سره وي نو د ندا کم اثر دی چې هغه نسب ورکول دي منادا ته او یا مبني کول دي منادا لرا دغه اثر ختميږي لعدم ظهور اثر النداء ذکر نظائری کی اثر د ندا فيه بدغه منادا مستغاثه کی اثر د ندا سره نسب ده دا مجروري او البناء یا مبني على الضم ده او دا مجروري نو فلم يرد عليه ترخيم شکل اثر د ندا پکې نو نو ته د فرض کچې دا منادا نه ده چې منادا نشولا نو ترخیم په کې څنګه وکي مطلقاً فلم يرد عليه ترخيم بدی به ترخیم ناراضي کم ترخیم کم چې د منادا په خصایصو کې ترخیم د منادا د خصوصیاتو نه او کله چې لام استغاثه په منادا داخل شي نه دا اثر ختمي نو خصوصیات د منادا هم ختم شو الذي اغ ترخیم هو من خصائص المنادا چغه د خصایص د منادا نه ولا مفتوحا بزياده الالف دا ویلو او چې الف سره استغاثه او الف سره یا زیدا او الت ترخیم نه کیږي ولی الت مد صوت مطلوب وي आवाज وګدول ترخیم خدای منافی دی حسب بکې ولا مفتوحا بزياده الالف او ناغه منادا چې مستغاثه چې مفتوح وي د زیادت الف په وجه ذکر لئن لزياده ذکر لأن شيء بلکا لأن الزيادة الف لام ده لأن الزيادة غلطي لیکله ځکه زیادت چره تنافي الحذف دا د حذف سره منافي ده پدې پوه شولې مخکې راځي الکه شرایط کې ویل چې مضاف بنوي منادا الب ترخیم کې مستغاثه بنوي الب ترخیم کې مندوب خود ذکر نه کو مندوب منادا خو کله مندوب هم راځي دا سیدا کنه یا زیدا هو یا لزیدا نبیلو کنو نو شکل منادا مندوبی هغه کې ترخیم کیږي کنه کیږي هغه بیان راته وکا وای چې موږ د منادا د ترخیم بیان شروع کړی دی او د صاحب کافیه بنس باندې مندوب په منادا کې داخل نه دی هغه د لره ختمولو د بار ضرورت نو مونږ ول مستغاث بنوي ځکه مستغاث منادا ده مضاف بنوي ځکه مضاف منادا راتللا او دې ته ضرورت نو چې دا سیمېلی وي چې مندوب بنوي ځکه مندوب
منادا نه در صاحب د کافی بنسبان دی پوه نه شوي به ووري سوال داده چې بکار داده څنګه چې نه فکرې و چې مضاف بنوي مستغاث بنوي دغه شان بریدام ویلی وي چې مندوب بنوي دا دی ولونه ویل حالن کدام شرط ده نو جواب دادی به موږ د منادا د ترخیم بیان شروع کړي او د صاحب د کافی بنسبانی مندوب منادا نه ده منادا کې نه دی داخل نه بار کولو ته بارې څه قید ته ضرورت نه څه شرط لګولو ته ضرورت اسیم بارو پیږي به که څوک اعتراض وکي بعضی نسخو کې هو د کافی په نسخو کې هو ولا مندوبم راغلی غیر سره څه کې وای د کاتبینو غلطی ده کني منادا کې مندوب نه دی داخل الکوري ورسېدې به او بالفرض والتقدير کشری من صاحب د جامع وای مندوب په منادا کې داخل کو نبی صاحب د کافی قید ولندې لګولې وای داغي وجه چې د کی ترخیم نه کیږي بالکل واضحه ده ذکر کول ته ضرورت نه که مندوب داخل کو چا کی منادا کی نو بکار خدا و چې دای ویلی وی چې ولا مندوب بهم صاحب د کافی مندوب ونه ویلو حالان کې دی ویل ضروری وو سوال دا جوړیږي ځکه چې مندوب کې ترخیم نه کیږي نه دا به ویلی وی کنه نو علامه جامی وای ک چې موږ مندوب داخل کو په منادا کې استاسو منو نو دا غي ذکر کولو ته حاجت نو ځکه ارچا د بدلګي ترخیم نه کیږي ولی مندوب کې هو وګدواله د आवाज مطلوب وي چې دا کنه یا زیدا او ترخیم کې خو حذف کیږي نو اول خبردار شول چې مندوب د سره منادا کې داخل لري ځکه ذکر نکو ولا مندوب ونه ویلو او بعضی نسخو کو ذکر کړي نو هغه د کاتبین ځان نه ذکر کړي او که بالفرض منګه منادا کې داخلو منو نو بهم ذکر کولو ته حاجت نو ځکه منادا چې کله مستغاثه په الف هغه موږ نه فکر لدا ور سره خپل نه شو ولالتم اواز وګدواله مقصود دي کوم دي او ترخیم د دې منافي دي وسپوي شوي وته ګوري ولم يذكر المندوبه مندوب ذکر نه کولی انه غیر داخل زکه دا داخل نه دی په منادا په منادا کې هند او د صاحب د کافی بنسبانه وما وقع اعتراض بعض نسخو کې خوشتا وما وقع في بعض النسخ او هغه چې په بعض نسخو کې راغلي دي فكأنه من تصرف الناسخين گویا هغه تصرف د ناسخین دي چې نسخه جوړولي کاتبین هغه دا کار کړي مع ان وجه اشتراطه سره د دینه کوم شرط ولګو چې مندوب به هم نوي کله عند دخوله في المنادى باغ صورت کې چې مندوب منادا کې داخل کو نو وجه چې دا ظاهر بهم ظاهره دا ظاهره وجه سره او ان الاغلب فيه غدا چې غالب په مندوب کې زیارت الالف في اخره په اخر د مندوب کلمت د صوت د आवाज د وګدوالي د لپاره اظهار للتفجع د لپاره چې د افسوس او د تفجع اظهار وشي فلا يناسبه ترخیم ور سره مناسب نه دی کوم چې تخفیف تقاضا کوي تخفیف راځي تاسو به شولې کنه مخکې ځو کنه مخکې راځي مونږ ویلو درې عدمي شرایط دي ترخیم د لپاره منادا کې ترخیم کوم مضاف بنوي کاغه حقيقي مضاف یو که حکمي وي مستغاث بنوي کاغه بلام سره وي که بالب سره وي او دریم جمله بنوي جمله کچره اسم علم واقع شي جمله کده چا نوم شي اسم علم شي او به منادا واقع شي د سی وای نو به کې ترخیم کې نشي کولای کله چې جمله د چا نوم شي او هغه ته به ته ندا کې منادا واقع کې او ترخیم به کې غواړي نشي کولای بګي ولی جمله چې کله علم واقع شي کنه نغه مبني ادا خپل حالت حکایت کوي هغه څه مبني د خپل حالت حکایت کوي نه کتب کې ترخیم وکي به د خپل حالت حکایت نشي کولای نو کوم د جملې مقصود دی به کې فوت شي نه ترخیم به کې ځکه ناروا دی
بے الفاظ دیگر مبنی پوئیږي به کنه وته وګورئ والله يكون جملة منادا بجمله نبي لأن الجملة محكية بحالها ځکه جمله چې دا حکایت د خپل حال بیانې او دا ال بیانې چې کله بره جمله کتب کی او حرف نیم حذف کی به خپل حکایت نشي بیانولې مقصود به فوت شي لنډه دا ترخیم منافی دی ترخیم کې خو به حذف کی فلا تغير دغه دی کنه نو تغییر به کې نشي کېدلی والشرط الرابع برو غره موږ ویلي مجموعي تور ترخیم د 12 سلور شرایط دي درې عدمي یو وجودي دي عدمي درې ولدیر شو کنه مضاف بنوي مستغاث بنوي جمله بنوي برو غوري وس سلورم شرط دو شيئين دي باقي کې به یووي یا با منادا اسم علم وي زائد على الثلاثه یا با اسم علم وی زائد على الثلاثه دو قاعده اسم علم بم وی او دغه اسم علم حروف به درې حروف باندې زائد وی څلور حروف بلري پنځه بلري پیږي پی او کچریدانی موجود به دویم وی ادا چې تای تانیس په کی وی نکبه علم نو نه دی او کبه زائد علم مو زائد علی ثلاثه نو نه دی خیر دی خو چې بس سبکی تای تانیس وجودی شرط شو چې دو یعنی مانیت الخلو دغه دو کې به یو وی یا خو به عالم وی دا سی عالم چې زائد علی ثلاثه وی او یا به عالم او زائد علی ثلاثه نو نتای تانیس په کی وی وسور رسیدلې لہذا کچری عالم هم نو یا علم زائد علی ثلاثه نو تای تانیس هم نو اگر چې مضاف هم نه ده مستغاث هم نه ده جمله هم نه ده بهم په ترخیم نشي کوله او کوم ځکه کې شوی نه بشازوي په خبره پوه شولې او تو غوري نور قصې کو والرابع والشرط الرابع وصدرم شرط احد الامرين دي مانعه الخروج ورته وي یو بدو امرين وجوديين دو امرين دي وجودي هغه کې به یو موجودي کم دي وهو ان يكون المنادى وهو اما علما اشاره کوي چې اما علما هم باغ مضاف باندې عطف دیکھا خود يكون دلاند به سر براولو لام بدلري کو ځکه دا وجودي دي وهو ان يكون المنادى غداچي وي بمنادى اما علما يبا علم وي يو قيد داس علم زائدا على ثلاثه احرف چې زائد بوي بدري حروف باندې دیولني صورت کې دوه قید دي علم زائد على ثلاثه ان دي دوه قیدونو کې دوه قیدنو علم نو زائد على ثلاثه نو نه ودویم تزو یا یو نو بلو علم زائد على ثلاثه نو یا علم نو زائد على ثلاثه دي بهر صورت بد به دویم قید لزو کا موجود شو ټیک د کني ترخیم بنکو پوهیږي کنه به و سوال دا دی چې ولې دا ویلو چې عالم به نقیدی ولګو کنه اما علما علم بوي ترخیم د بار عالمیت ولې شرط کو دو وجه ول ذکر کړي توجه جی ولې چې کله چې منادا عالم واقع شي کنه نو دا اکل چې عالم وی عالم د دې منادا واقع کېدل کثرت سره ډیر واقع کیږي دغه د کنه کم دی او کثرت تاسو په در تقاضا د تخفیف کوي او تخفیف دغه د کنه ترخیم وکي کله چې عالم وی دا قید مولک ولم بوي به ترخیم کو دا ولی ځکه چې عالم منادا واقع شي نو دا اچکل عالم وی عالم د دې منادا واقع کېدل کثرت سره وی وسور رسیدي او کثرت تقاضا د خفت کې او ترخیم کې خفت وي نه ځکه موږ ویل عالم بي چې خفت ته جوړ شي رسی بي بل وجه مول ذکر کړی دا عالم کې دا کار دی چې چریدي کې ته یو حرف نیم کټ کې کنه
نکم چې باقی پاتې په دغه کټ باندې خپل دلالت کوي نه رسي به مثلا عمران دینون تلری کا عمرا پتر ارچا د بدلږي چنون لری شوی یلی بونون تلری کا ارچا د بدلږي عمرا علی بونون لری شوی نو دو وجې دي کا عالم کې دي زکه ولګو چې دا په کثرت سره موندا واقع کیږي تقاضا د تخفیف کوي هغه په شه دي ترخیم سره راځي او دویم دا چې دې کم بقيه حروف دی هغه دلالت کوي په حذف والا باندې متوګورئ لانه لعالمیته زکا د عالمیت اسم د بارا یا منادا شکل عالم واقع شي د غیر د وجه د عالمیت خپلنا منادا شکل عالمیت عالم وی ناصب او التخفيف دغه معنا شولها لانه منادا شدا لعالمیته د وجه د دین چې د عالم وی مناسب د دې سره تخفیف بالترخیم ترخیم سره تخفیف کول ولی ور سره مناسب دی لکثرت نداء العالمي ځکه ندا د عالم سره زی ترازی یعنی عالم اکثر منادا واقع کیږي دویمه وجه مع انه لشهرته سره د دین عالم چې د خپل شهرت په وجه فيما ابقي منه کم چې باقی وي د دین کوم حروف هغه دلیل وی علامه القیا هغه حروف باندې القیا کوم چې غرزیدلی باقی دلیل وی او دا څه کله کله کیږي ښا یو شی د بل په دلیل جوړیږي دا فقه قاعده ده دلیل الشيء في الامور الباطنه يقوم مقامه وګورئ ولزياده على الثلاثه خجي دا دویم قد دی ولی ولګاو علم دی ویلو ټیک شو دی خو د دوه وجې ویلې تابع وسڅ ویل په ثلاثه بزاید وی دا دی ولی ولګاو وجه د ادم علی سبا چې اقل حروف د کلمې دا څوی درې نو مونږ ویل چې زائد علی ثلاثه به چې یو ټیکټ کو چې درې خو پاتې شي کنه اقل خو پاتې شي نو کوس درې حروف یو ته کم کو ترخیم په وجه نه به خو د کلمې کم اصل حروف دي کنه درې ابم باقی پاتې نشي اصل وزن فاعل لام نمنګ ویل زائد علی ثلاثه به دې لپاره چې ترخیم ومشي چې به حروف پوروي ولزيادته معنی يعني انما اشترط الزياده على الثلاثه لئلا يلزم او شرط شو زیادت په ثلاثه باندې لم يلزم نقص الاسم دې لپاره چې لازم نشي کومواله د اسم ان اقل ابنيه المعرب اغا اقلی صيغه د معرب نم معرب کما اقل صيغه د کنه درې حروف ولا غینه کم نشي اعتراض بدروخه معرب صيغه به کم شوی لکه دمون یدون د حدود ودی ويجي دلته خو علت موجبه موجود دی د دې خبرې چې دوی کا دمون خو نه ویل کیږي او نه یدون ویل کیږي اګه د تعلیل خپل وجه موجود دی علال تاسو ته پته ده دغه په وجه دم جوړ شوی دی نو اعلال چې ده کنه اخو علت موجبه چې کلمه دغه شان جوړه کا دم جوړ کا ید جوړ کا پیږي او ترخیم کې دغه تعلیل اعلال نه موجود علت موجبه نه موجوده ندلته به جایز نه چې دریونه کم کو نتیجه دا شوا چې دریونه کمیدل جایز دی ال چې علت موجبه موجود وي صرفي اعلال کیږي الا ځکه هغه واجبای چې د سیوکا نه پیږي به او کدا علت موجبه نو موجود دی دریونه کوي نه به جایز نه ده او کمن ثلاثو کی ترغیم کو نو علت موجبه نه دی موجود او درې منه کم کو یا حسین راضی کوم دی بلا علت موجبه بغیر د علت موجبه نه دا خبره دي اشاره وکړه و اما اسم متلبسا بتاء التانيث برګوري مونږ ویلو یا هو عالم وی دا سي عالم چې زید الله ثلاثه وی او کدا غنو نو به بچوي تاء تانيث بوي ولی وجه ول صاحب د جامع بیان کړی دا تاء تانيث چې دا کنه دا یو زائد شه دی دا بغیر د ضرورت مغرزي کې نو کچري د ترخیم په ضرورت یو ورزنو په طریقه ولا بجایز وی دا خو زائد شه دی برسی واما بتاء التانيث علامه ور سره عبارت روي سلو اسم متلبسا بتاء التانيث
اشاره وکړه دې ته چې بتای تانیث جاری مجرور متعلق د متلبسن پورې وغبه صفت واقع شوه دي د موصوف محذوفه اسمن د پاره و اما اسما يبدا منادا اسم ودا سي اسم چې متلبس وي تای تانیث ور سره وي معنا دا و ان لم يكن علما كعلم نبي علم نبي یا علم وی خو زید الله ثلاثه نبی نبی بداوی چې تای تانیث وبکی وی ولا زائدا على الثلاثه او زائد على الثلاثه نبی نبی بچوي تای تانیث وی وجه څه تای تانیث وضع د دې لپاره شوی چې غرزو به بغیر د ضرورت هم غرزول شي نه کبه ضرورت شي په طریقې اولا به غرزو لأن وضع تا چې دا على الزوال دا په زوال لري کوبه دا غرزيږي دا خو د خزر لپاره راځي خزي خو په ارزه کې نه پرې دي کنه جمعه ته کری خزرا والسلام وبینو ته وای خلق والله بڼي بڼي کړي مې چې درتل نه به وتا ته خاص هني ځکه سبه کولاو شوی او به دې ته خاص نن سبا زمانه کې تلې مچولې نو جمعه کې خنن سبا غلطه زمانه ده خرابه صحابه زمانه خونه ده او خرابه زمانه ده نو تلې دې وتا چولې رکو ته وکړه شوی خبرې کې بنیم کار به ول خلکو کړی انیم به ولاړم کیږي سبق نه کوي نو ته دا شمه کوي ښا کم زی دی زکه وزار تا چې على الزوال باندې دا فیکفی ادنا مقتدین نکافی دی په دې کې ادنای مقتدیم کافی دی څو لکشن تقزکون کې د عزف اراله لري کوبه د سقوط د بارکه لسقوط فكيف نو چې ادنا مقتضی موجودی غرزول شي نو څنګه بجایز نه ښه شکل غټه وجد سقوط موجود شي چې هغه ترخیم دی فكيف اذا وقع موقعا نو څنګه به وکړي چې واقع شي اخر د منادا بځه پداسې ځای کې یک ثروفي سقوط الحرف چې زید وی باغی کې سقوط د حرف اصلي الته سقوط د حرف اصلي کې به ترخیم کې تلاتا یادې تاسو په شولې وی نو کبدي کې څوک اعتراض وکي چې لکه صوبتن او دغه شان شاتن کبدي دوړو کې تا د کته ترخیم په وجه تاو غرزه صوبه په پاتې شي دوه حروف او شابه پاتې شي دوه حروف دلته هم صيغه د درې حروف نه رقم شو کنه دا سیده کنه دا ته ته جواب وکي چې دا صيغه اصل کې د دوه نه کم ده بس کوم ترخیم کو کني کو دا تا خاصم ځان له شعر دې بوجه هم د درې حروف ولا جوړیږم نه تا خو مستقل شی دی د تا په وجه د درې حروف ولا جوړیږي نه ځکه تا د کلمې نه نه په خبرو پوهیږي کنه ولم يبالوا علماء سباك نه دي کړي به بقای نحو ثبت وشات چې باقی بعد شي په مثل ثبتن او شاتن بعد الترخيم على حرفين بدو حروف په مثل ثبتن او شاتن مراد هرغه کلمه د چې دو حروف ولي د تانه علاوه لأن بقاء ذك بقاء دتا کتا موجود وی کنه به هم د دو حروف ولدا كذلك بهم سره هم دغه شان ده یعنی ليس لاجل الترخيم لنده دا کمواله د دریونه دوته ترخيم په وجه نه دی پویږي په بلکې بل مع التاء ايضا كان ناقصا کتا ور سره هم سوا ناقص وان ثلاثتنا اذ تاو زکتا چې دا کلمه اخرى براس ادا خو وزن له کلمه ده تاسو به شولې برحال څلور شرایط ولګیدل مضاف بنوي مستغاث بنوي جمله بنوي څلورم علم یا با علم زائد علی ثلاثه او یا با تای تانیث معنی متلبسی دا څه کنه دا څه سم به وي چې تای تانیث ور سره وي اوس کچري علم زائد علی ثلاثه نو تای تانیث نو او به پکې ترخیم وشونه به وي شاذ بېخه لکه یا صاحبو کې څوک یا صاحي بالری کې نو صاحبو علم نه دي کالم شي سید دا علم نه دی ښا او نور سره تای تانیث تره او بهم به کې ترخیم مشو نو دا شاذ دی نو کې اعتراض جوړي نسیم ویل شي یا صاحبو کې خو با غرزیدل کنه سره د دین علم هم نه دی او تای تانیث هم به کې نشته جواب دا شاذ دی
ولا يرخم او ترخیم بنه کیږي لغیر ضرورت منادن بغیر څه د ضرورت منادن د نه وی فعل يرخمو ده پاغه منادا کی لم يصف الشروط چغي پر کړي نه شرایط مذکوره الا ما غراغه کی کېدل شي شذ چغه شاذوی من نحوی یا صاحی چی بیا صاحبو کی پویږي پی نو به دلته اعتراض دی چې کله کله شاذ کار کیږي چې داعی موجود وي او کله کله بغیر د داعینا دعوت ورکون کې نه موجود او بهم شاذ کار کیږي دلته کوم صورت د صاحبو کی دلته خدای شته کنه و یار منادا خو بهر حل لا تخفیف تقاضا خو کوي او یو مع شذوذی سره د دینه چې دی کې شذوذ دی نو وجه د ترخیم وسم اشتداعی شتره نو فالوجه فی ترخیمه وجه د دې په ترخیم کې یا صاحبو کې یا صاحبل هغه کثرت د استعمال له منادن د سیال کې چې منادا وي نو داعی شتره خو شرایط نه دي موجوده دغه وجه نه شذوذ پکې بهر حل له بس ته